به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا ومولانا وأتقانا وأزكانا وأرفعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. دسو جمورہ سے د صحابه کرام داغی تذکرہ کی دا پای کی چکم خلفاء اربعو داغی تذکرہ شوا او بیا په زمن کې حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ داغی تذکرہ مشوا نن هغه صحابه چې هغه ته عشره مبشره وي عشره مبشره رضوان الله علیهم اجمعین هغه صحابه دي په یو مجلس کې پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناستو او پیغمبر علیہ السلام دا لس کسان ناس او د دې تذکرو کا چې دا سړی په جنت کې دا سړی په جنت یعنی دا جنتی دی هغه لس کسان احادیثو کې رستو را روان دي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عمر فی الجنہ ابوبکر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ لس صحابہ هغه یاد کړل چې ایت شر مبشره و مناسب ګڼو چې دغه شر مبشره د دې تذکرہ وشي او د دې مناقب ذکر شي خدایان ساته دا په یو مجلس کې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم آغا د الله صحابه یاد کړو چې دا جنتیان دي نور دا ډېر صحابه دي مختلفو مجلسونو کې او مختلفو مقاماتو کې ځان له هغه ډېر زیات دي او قران کریم د ټولو صحابه کرام مبارکه آغا وعده کړی دا وکل وعد الله الحسنى فتح مکه نه مخکې مسلمان شوی دی او فتح مکه نه وروسته مسلمان شوی دی
ټول سره الله د جنت وعده کړی دا ټول صحابه جنتیان دي حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ویو تن آغا دے امر حقدار نه دے امتنا دے ڈلینا مگر دا یو نفرو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے وفات شو اور پیغمبر علیہ السلام دوی ناراضی آغم دا عشر مبشر یادے علی صاحب یاد کے عثمان صاحب زبیر صاحب طلحہ صاحب سعد عبدالرحمن ابن عوف آرنگ قیس ابن حازم ابن ابی حازم فرمائی ویدہ احد پوروز دا جنگ احد پوروز ما دا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاس لیدلیو چی آغا شلشو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکمخ کی ذکر شدیم عشرہ مبشرہ کرے عشرہ عربی کی لس ہوتا ہو یعنی اغلط صحابت چاہی تا جنت زیری دنیا کی ورکلی شوی پیغمبر علیہ السلام جنگ احد کے کافران غشی راتلل حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغفل لاسون غوڑولیو او حضرت طلحہ دا پیغمبر علیہ السلام دا پاراڈال جوڑ شو لکہ پا جنگ احد کے پیغمبر علیہ السلام زخمی شو غاخون زخمی شو غاخون مات شو سر کې د اوسپنو کاړې انخته وا کمزوري شو وینه تلې راتله دا سيزونه خونو چې وینه په بن کې هغه وخت خو مالچ و غیره دا به اوسې ځل ناغبا کې خودل نو وینه په بن شو جنگ میدان کې خدا شي نه کېده چې کله جنگ بند شو دا غي نه باندې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دارو درمل دا وخت مناسبت سره پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نا وینا زیاد تلوا کمزور شو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مخه ته ولاړل او دا لاسونه داس نیولې دي یو لاس داس نیولې بل لاس داس نیولې نبی صلی الله علیه وسلم هغه بدا مخ مبارک داسه را دې خوا که د جنگ میدان ته به قتل حضرت طلحه ورته نه زما مخ ستا د مخ د پاره ډال دی زما جان زما نفس ستا د پاره قربان دی زه خو ولاړ دی تیم چې چرته ناڅا په غش رانشي او تاسو په نه لګي صدپاسه او یا گزارونه د حضرت طلحه په لاس د غشو لګیدلیو لاس شلشو خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ذمہواری او حفاظت الله کړو او دی ورته الله ذریعہ جوړ کړو نو قیس ابن ابي حازم فرمایي ما د حضرت طلحه سے ابلا سولید چشل شو ولی او یا گزارونه د غشي چې د یو سړي په لاس باندې وش نه خو چې موږ مچه یا ماشرا لټک را کی په مانځه کې نو سکو سو ځای ځان ګارو هغه لاس نه دی خوځول شاته پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دا صحابه دا رنګي حضرت جابر سے فرمائی وی دا احزاب جنگ احزاب یعنی جنگ خندق درس کې مونږ ویلو سورہ احزاب کې جنگ خندق پر ورځ باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل د قوم خبر به موږ له سوق وروړي د دې جاسوسي به سوق وکي د اسلام کې د کافرو د قوم د هغه جاسوسي جایز ده jihad لته د هغه جاسوس پسې اورګه چې د دې حالات معلوم کی چې د دې سه را دي حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پاسه دی ویزو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د هر نبی حواری وی ملګری وی زما خاص ملګری حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دا رنګ د بنو قریظه بارکی هم پیغمبر علیہ السلام فرمایل د دوی خبر و ما ته سوق وروړي حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پاسه دو زبر له راوړم حضرت زبیر سے فرمائی
چې کله زه د بنو قریظه نه واپس شوم او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته مې هغه حالات وی چې حالات داسې دي نو ما ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پلار او مور جمع کړل. څنګه پلار مور جمع کړ؟ بماته فداک ابي و امي. راخسته خبره د پیغمبر زړه خوشاله کړو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ما ته فرمایل پتا دې زما مور او پلار قربان شي. پیغمبر علیه السلام څومره خو دا خبره د دوانو جهان او سردار حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ ته وی ایتا باندې زما مور او پلار قربان شي. دارنګي علی سے فرمایي ما د پیغمبر علیه السلام نه نور ایدلې هغه مور او پلار یو کس له جمع کړو. جمع کول مطلب چې دی ورته ویلو چې تانه د زما مور او پلار قربان شي. هغه صرف سعد ابن مالک رضی الله تعالی عنہ حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ دا صحابي دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تویلو فداک ابي و امي فداک ابي و امي ارمي ايها الغلام الحزور. نو دا اشکال بدراشي چې مخ کې خو حضرت زبیر تم پیغمبر علیه السلام دا سویلو علی سیب سو دی ورپسې روایت کې چې دا خپل چاته دی ویل. نو حضرت علی سیب د خپل سما خبره کوي. حضرت علی سیب ما نه دی ورته پیغمبر علیه السلام خپل مجلس کې ویل تطبیق پکې داسې. حضرت علی سیب ما داسې د پیغمبر علیه السلام نه دی ورېدل چې بل چا د پراغه نه دی ورېدل. دا څنګه چې پیغمبر علیه السلام بل چاته داسې نه دی ویل. دې چې زبیر صاحب دا قصه حضرت علی صاحب نیورید. نو ځکه وای چې حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه دا فرمایلی فداک ابي و امي فداک ابي و امي پتا دې زما مور او پلار قربان شي. پتا دې زما مور او پلار قربان شي. او دا سات صحابو کې د شلو صحابو نو موخه شل صحابه داسیو چای کې صحابو نمونه سعد وی نیک بخت تا. سعد ابن ابي وقاص سعد ابن ابي مالک زدیر صحابو چې داغي سعد نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت سعد طویلو د احد پورز باندې ولی ذکرستو روایت کې را روان دي. حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ وی ز اول غ انسان ام چې ما د الله په لار کې غش وشته دل د غشو چل خوا د غشو د وشتو نشانی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ماتو فرمایل ارم فداک ابي و امي اولا په غشو باندې دا کافرانو لا تا دې زما مور او پلار قربان شي. تا دې زما مور او پلار مور او پلار هغه قربان شي. بیا ورته وی ايها الغلام الحزور اے تکړه لکا اے ځوان لکا اے مضبوط لکا. او دا راځي روایتو کې چې حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور صحابه تو فرمایل ویده ته غشی را جمع کړه دل چل ورزي د غشی وشته ته توري باندې خو به تزیل تکي کې دي چې ته زخمی شي او دا غشی چې دا د لری نه گزاري. حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ ته زر غشی را جمع شو او زر وانه غشی هغه باندې کافران لګیدل. سنمړ شو سن زخمی شو یو غشی به کې پاتې و چې هغه ته دا نسل غشی ته مخ کې داسې لرګي غونته وشاله او مخ ته به د اوس په نه داسې د سر به او دا اوس په نو ورته نو تش لرګي و چې څنګه مې راخ او هغه مې چشمه ورته برابر کې او کافر ولاړو په تندي باندې ولاګل هغه لرګي باندې او ودا شو لګي د چې شاته به سرکنده وړه بازیګړي په وړه. پیغمبر علیه السلام چې د حالات لري د پخندا شد سه او خندل پتو شي لاسونه کړه. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ویلو او د بارک راضي وی کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره تراغه حضرت عائشہ فرمای پیغمبر علیه السلام له خوب نو ورتلو
لومبه شپه باندې. حضرت عائشہ فرمایي ما ورته ولی خوب نه درځي، خو نوې ناشنا زیوی کړ ولی خوب نه درځي. وی پیغمبر علیہ السلام فرمایل کاسی او نیک سړی او ټول شپه زما څوکیداری کوله، زما گاډ وې موږ ته گاډ وایو کنه، زما څوکیدارې ته ولاړ وې په دې کې موږ د اصلي आवाज وره ځکه ورونو کې دروازې نه وي ګورې د آیات ساته او نه زمون غونته کورونه چې دلته کمره ده او بیا پسې سهند دی او د کمرې ځان لور دی او د کوسي ځان لور دی، دا کیسې نه وي وجه به کنه او کمرې څومره وي بس انسان پکې راتله. حضرت عائشہ فرمایي چې پیغمبر علیہ السلام به تهجد کو دومره وړي کمرې وي د پیغمبر علیہ السلام کا زمون کې چنم داغې نه غټ دی دومره وړي کمرې. بخاری شریف روایت ته پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې به تهجد کو وګد رکعاتونه به کول. چې کله پیغمبر علیہ السلام حضرت عائشہ فرمایي زب مخ ته ودوم داسي دومره زینو کمره کنو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې بکله سجدي لته ما په خپل نکار ولا ما بخیر راغونډه ما په سکه راغونډه کې اته به سجدي زین کمرې دومره وړې وي دروازې نه وي که پرده واغ بیا له خبره. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا یاره و ناشنا ځای دی د کدا خوف طبيعي خوشتا نور توکل بیل سیز دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایل چې کاش زما خونن مدینه منوره کې لومبه شپه یو سړی راغلی و زما حفاظت وکړ د شپې زما حفاظت ته پولیس ولاړ. حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ اسلحه راغسته و هغه आवाज به مونږ وره نبی علیہ السلام سو کې وسادم کړه حضرت سعد رضی الله تعالی ویخا وسل راغله یاره وزره کې مې دا خبر راغله چې لومبه شپه داسې نه څوک ضرر ضرورت ستا حفاظت لراغله نو ټول شپه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څوکیداری کولا او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا غنه بعد دش. نو دا توکل خلاف نه دي چې یو سړی هغه ته ملک امن نشته نه غزان د پاره یو گاډو ساتي پولیسو ساتي. زموږ د علماء دیوبند یو لوی عالم تیر شوی کراچۍ کې مفتی رشید احمد صاحب دما شیخ رحم الله فرمایل هغه بزان ته په میران کې دوه ټوپک مارو درول دا توکل خلاف نه دي. دا رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت ابو عبیده سے ابتدام په عشره مبشره کې نبی اسلام هر امت کې امانتداري زما د امت امانتدار چې دین هغه ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ د حرا غر باندې ولاړ ابو بکر سے عمر عثمان علی طلحه او زبیر دا وسرو رضوان الله علیهم وی دا غر د خوشاله نه د شیخ وزید غټه تیرو کوله. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل پځه ودرېګا پتا باندې نبی ولال دی صدیق او شهید سړی د باندې ولال دی. عبدالرحمن ابن عوف فرمای وی ما د پیغمبر علیہ السلام نو ردا عشره مبشره دي حدیث کې شته دا الله صحابه د سیدی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مجلس کې هغه فرمایلی دا جنتیان دي دا جنتیان عمر فی الجنه ابو بکر فی الجنه عمر فی الجنه عثمان فی الجنه علی فی الجنه طلحه فی الجنه رضی الله تعالی عنہ زبیر عبدالرحمن ابن عوف سعد ابن ابي وقاص سعد ابن زید ابو عبیده ابن جراح دا الله صحابه داسو په یو مجلس کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیتا د جنت زیره ورکړو دنیا کې پیغمبر علیہ السلام می دا جنتیان دي دته وی عشره مبشره دته عشره مبشره و دا رنګ انس سے فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارحم امتی بامتی زما په امت باندې ډیر رحم کوونکی ابو بکر واشدهم فی امر الله عمر او دا الله په حکم کې ډیر سخت سړی هغه حضرت عمر شاته معاف کین دا الله د دین د پاره کلک ولا واقضاهم علی او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې دین هغه څه ډیر فیصله کاوه وافرزهم او ډیر په میراث باندې پوها ډیر په میراث باندې چې کم پوها صحابي دي
ناغا زید ابن ثابت د میراث په مسائل دا ډېر ګران میراث مسائل. بیا وی واقرأهم ابی ابن کعب زما په صحابو کې خسته قاری کل قاری هغه ابی ابن کعب رضی الله تعالی. او ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ صحابو کې داسې قاری یو ورځ ورته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل بیګا خو مستا تلاوت ته وګی خو مال اخوان را ور نبی علیہ السلام به تهجد او ټیم کې ګرځیدو صحابو باندې ارته به کمرې وړې وي پکی دا غوسرا تا کیسه نه وي صرف کمرې وي سهنونه نو پیغمبر علیہ السلام د دې په کوسو ګرځیدا د چا د کور نه تهجد کې د تلاوت आवाज راس پیغمبر علیہ السلام ګرځیدو ابی ابن کعب سے تلاوت کا ساره ورته ډیر خسته تلاوت ډیر خسته आवाज الله ورکړ او نبی علیہ السلام ورته فرمایلو یا ابی ابن کعب تا ته مزمار درکړې شوی د داوود علیہ السلام ډیر خسته आवाज کله به زبور شریف لسته کنه نو علما ذکر کوي علما د تفسیر وی دې مرغو او دغه رنګه د غرونو قران ذکر کړي چې دی به سر تسبیح وي دا سر به سره مستانه چې خیسته تلاوت سر ورته د مرغوب ورته سر خاص داود علیہ السلام ډیر خیسته आवाज. ابی ابن کعب سے تا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای تعالی الله आवाज د حضرت داود علیہ السلام در حضرت ابی ابن کعب ورته کما ته پته وي چې زما تلاوت ته د دوانو جهانو سردار وګي خېره نو ما به نورم خیسته کړي. او یو ورځ پیغمبر علیہ السلام ورته فرمای وی اے ابی ابن کعب ما ته خدای کتاب وایا تلاوت راته اور ته وی قران پتا نازل دی مونږ پتا ایمان راوړ دی ما رفان راځي. او روایت کې دا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی الله ما ته ویل دي چې ابی ابن کعب ته وایي تلاوت نو واقرأهم ابی ابن کعب واعلمهم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل رضی الله تعالی او په حلال او په حرام باندې ډیر په معاذ ابن جبل رضی الله تعالی دیو جن علماء ذکر کوي دا علماء بل قیامت ورځ د حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ په جنډې لاندې رواني داغه په قافله کې روان ولی هغه په حلال او حرام ډیر پوهیږي د یمن تم لګلو او د هر امت د پاره یو امینی زما امت کې امین هغه ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ هغه رنګ زبیر رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي وی د احد په ورځ پیغمبر علیه السلام باندې دوه زغره وي دا زغری چی کنه دا د اوس پنی تاسو ما مخ کې وی د احد په ورځ پیغمبر علیه السلام په سر کې د اوس پنی کړهن خته وینه ته تله وغاخونه مات شو وینه ته ډیره تله وا فتح په شکست باندې عارضی هغه تکلیف هم نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جنگ میدان نه داسې غر تل خطا کوشش وکاو چې ورخیږي خو نشو خاطی وینه ته ډیره تله بل اصغر په دوزغره وي نشو خاطی حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ خپل خېټه مبارکه نبی علیہ السلام ته کې خو په دې ورخه تک چټان اوچتي غر کان اوچتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اوجب طلحه رضی الله تعالی عنہ لا جنت واجب او ورځ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طلحه ته قتل رضی الله تعالی عنہ او دیو فرمایل چې څوک دا خوخی چې هغه شهید ته وګوري چې هغه اوسم پزما کا ګرځي یعنی ژوندۍ شهید ته وګوري حضرت طلحه ته ولی هغه مخکې حدیث می درته وی کنه حضرت طلحه د جنگ احد کې د احد په ورځ باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخ ته ولاړو او لاسونه دی ولو او یا گزارونه دغه په لاس دغه شو شي رستو پیغمبر علیه السلام د پاره دی ډال پیغمبر علیه السلام شاته او یا گزارونه د په لاس باندې شوی دی خلاصې نه دی خواکه او د لاس شل شو پیغمبر علیه السلام دی خو شهید دی اس پس مکه ګرځي کڅوک دنیا کې شهید ته ګوري ناغدار حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ مبارک راضی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د سعد سے دعا قبول کړي اللهم استجب لسعد اذا دعا الله سعد چې کلم تا ته دعا کوي یو خزه په تهمت لګول یو بوډا په تهمت لګول دی خو په خزه تهمت لګول هغه
زمکه بارکه واقعاتو کې راځي هغه خزه په کوی کې پرې وتړنده شو مردار شو دا د سات شي خیره او کوم بوډا چې په تهمت لګول چې د مانځل ناراضي وغیرہ وغیرہ او مونږ کې دا کوي او شراب کې الیاذ بالله هغه ته خیره کړي وا عمر داسې خیره ورته کړي وا الله عمر زیات کې او غریبي زیات کې دا ډیره خطرناکه خیره وا دی بیا هغه دومره بوډا شو چې دا روزي نه دی دا پیدا سره ښکته شو او په لارو کوڅو کې به جنکه تنګولې پس پینه ګیرا دا د حضرت سعد ته پیغمبر علی السلام دعا کړو چې یا الله حضرت سعد ته نس دعا غواړي هغه قبل هغه چې بس خیر او کا دعا او کنه هغه قبل دا نو دا صحابه چې هغه د عبدالرحمن ابن عوف بارک کی پیغمبر علی السلام فرمای تاسو ته الله صحابه یاد کې پای کې عبدالرحمن ابن عوف ته پیغمبر علی السلام فرمای وی یا الله په د باندې د سلسبیل د چینه نش سدين وبوس کې جنت کې یو چینه ده کنه یسمى سلسبیل سوره دهر کې دا عشره مبشره الله رب العزت موږ له دې په مناقب او د دې په فضایل په سي زمونږه تد هغه موږ ته آسان کیو د دې په طریقو باندې زمونږه تل روان کی یا رحم الراحمین